عزتمنو د کاکاصاحب کې د نور ماشومی سره ظلم زیاته شوی چې عزتمنو اول او سره غلط کار کړ د هغې نه بعد عزتمنو بیا یې بېدردۍ سره قتل کړی وه چې عزتمنو د دغې په الزامات کې دوه قاتلان ګرفتار و. عزتمنو هغه دوو قاتلانو ته نن سزا میلاو شوه، یو به سزایي موت شي او بیا سزایي به شي، یعنې ټول عمري به قیدي به شي. راځئ مینهواله چې هغه قیدیانو خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کړو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زمونگ په دې سپر کلک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په 2020 کې په کاکاصاحب کې د 7 کالو ماشومی سره چې نوم یې نور و چې دا د کور نه 2 ورځې بېداره کوه. عزتمنو 2 ورځې بعد دا په پټو کې د دې لاش پیدا شولو چې د دې په الزاماتو کې عزتمنو 2 قاتلان گرفتار شوي وو چې عزتمنو دغه قاتلانو ته نن د نوښار کې یو ته سزای موت واورېدل شو او بل عزتمنو ټول عمر قیدي کو، ورسره جرمانه خو به هم جمع کوي. عزتمنو ما په پاکستان په تاریخ کې په لومړني ځل باندې داسې واورېدل چې دغه شانتې د جینۍ سره ظلم زیاتی شوی د دغه قاتلانو ته دغه جینۍ کورواله ته انصاف میلاو شولو. الله تعالی دې وکړي چې دغه شانتې ښایي یو کس ته انصاف میلاو شي، نو څوک څوک جرأت هم نشو کولی چې داسې غلط کار وکړي. عزتمنو د دغې ماشومې کورنۍ والا به ډېره سخت خوشحاله وي ځکه چې د هغوی قاتلانو ته سزا میلاو شوله او دغه کورنۍ ته انصاف میلاو شولو. موږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.